الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم کتاب النکاح کتاب د بیان د مسائل او فضائل او شرایط او آداب د نکاح کی د کتاب النکاح ربط تمخ کی کتابونو سره مخ کے عبادت و معاملات ذکر شو نکاح چون کی زو جہتین دا ہم عبادت تے و ہم معاملہ دا دا انبیاء کرام و سنت کے دل و حیثیت تا چی اگورین و نکاح عبادت تا او لزوم المہر والنفقت علی الزوج تا چی اگوری نو بیا معاملہ دا نو دا بمنزلت المرکب من المفرد شو لہذا کتاب النکاح د دې نورو کتابونو نه مؤخر د نکاح لغوي اصطلاحي معنا نکاح لغت کې ضم ته وایي او د دې اطلاق په عقد او وطء دواړو کېږي البته د اهل علم اختلاف دی چې دا لفظ د نکاح د دې حقیقي معنا کومه ده عقد دی او که وطء ده دیکھ درې اقوال دي اول قول د شوافی او د مالکیانو ده هغه وی لفظ د نکاح استعمال په عقد کې حقیقت او وته کې مجاز ده دا شوافی او د مالکیانو مذهب ده د مذهب د احناف او هغه د دې برعکس ده چې د لفظ د نکاح استعمال په وته کې مجاز ده په وته کې حقیقت ده او په عقد کې مجاز ده تاسو اصول شاشای کې دا ویلي دي کنه دریم قول د بعض حضرات ده هغه وی استعمال د لفظ د نکاح په عقد او وته کې په اشتراک لفظي سره ده یعنی دا نکاح مشترک لفظي ده استعمال په وته کې حقیقت ده او استعمال په عقد کې هم حقیقت ده د حنابلہ و قاضی ابو یعلا او د شوافی و حافظ ابن حجر دی قول تا ترجیح ورکړی دا حافظ ابو القاسم زجاجی په دی خبره د جزم اظهار کړی چې دا ډیره صحیح خبره ده چې لفظ د نکاح حقیقت ته په دواړو کې او مشترک دی په اشتراکي لفظي سره نکاح اصطلاح کې څه ته اصطلاحي تعریف یې څه دی عقد وضع لتملک المتعة بالانثى قصدا یعنی نکاح هغه عقد دی چې د ښځې نه قصدن د انتفاع د ملکیت دپاره وضع شوی دی د نکاح حکم څه دی نکاح فرض ده او که سنت ده او که واجب ده نکاح واجب ده د بعض عالمانو په نس خو په هغه صورت کې چې غالب په ځوان دای چې زه په ګناه کې واقع کېږم او اسباب د نکاح هم در سره وي خو زمونږ مذهب دا دی چې سنت ده او د شدید اشتیاق په وخت کې شدید شوق او مطالبه په وخت کې چې اسباب د نکاح هم در سره وي او خوف او خطر د وقوع په الحرام نو بیا واجب د تاسو چې کتابونو کې ویلي وعین د توقان واجبن توقان د شدید حالت ته وي نکاح شغل بالنکاح غوره دی او که تخلی عبادت ته غوره ده جمهور رای دا ده چې نکاح غوره ده د تخلی د عبادت نه امام شافعی او بعض نور ائمه کرام هغوی وایي نه تخلی د عبادت غوره ده د نکاح نه چې سړی د عبادت دپاره ځان خالص کی د ټول مصروفیات د واده وغیره پرېږدي دا سړی غوره دی صحیح شو د جمهور عالمانو رایه دا ده چې نه نکاح کول غوره دي د تخلی د عبادت دپاره ځان فارغول او غارونو کې یا جوماتونو کې ځان لشپو کولو نه دا ښه ده چې سړی واده وکړي کتاب النکاح کې به دغه مسئلې بیانېږي
وایه او کس وایه دا عبارت یو ښه سړی وایه چې ښه صحیح وایي څوک به صحیح وایي څوک به صحیح وایي اول وګورئ عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي یا معاشر الشباب اے د ځوانانو ټولیا معاشر جماعت ته وایي خو هغه جماعت ته چې په یو وسب کې شریکي لکه شباب یو جماعت ته چې په وسب د ځوانۍ کې ټول شریک دي یا شيوخ چې په وسب د شیخوخت یا ابنا چې په وسب د بنوت شریک دي شباب جمع د شاب ده شاب هغه ته وایي چې بلوغ نه 150 کلو ته د 150 کلو د بلوغ په منځ کې دي ته شاب وایي اے د ځوانانو ټولیا من استطاع منکم الباءة هغه څوک چې طاقت لري په تاسو کې اسباب د جما فلیتزوج نکاح دیو کی ولی فإنه اغض للبصر فوائد د نکاح فإنه دا دغه چې کومه ده دا نکاح اغض للبصر ټیټون کې د دسترګو و احسن او حفاظت کوون کې د للفرج د شرمګاه ومن لک دروازه خلاصه ک منځله بسوک راځي ومن لم یستطیع د چا چې دا طاقت نه پاله بالصوم په د باندې دي چې روزه ونیسي فانه له وجا دا روزه نیول د پاره د شهوت ماتي دل دي الک الباءة ستوي باءة جما توي او دا مشتق د مباعات نه مباعات کور توي ځکه چې څوک عقد نکاح کوي نو کور منزل به ورته برابرې د اوسېدو کنه وجا په کسره د واو سره او مد سره کسر الشهوت توي شهوت کمول روزه شهوت کمای د سیویل پاله بالصوم د سیونه ویل چې پاله بالجوع په د لازم دي چې ځان وږي کی ځکه لوګه مستقل عبادت زمونږ دین کې نه دراغلي او روزه مستقل عبادت راغلي د نو ځکه صوم ویل دیم دلته مضاف حذف ده من استطاع منکم مؤونة الباءة چې اسباب د جما ورسري ځکه دوسته بیا و من لم یستطیع چې چا سره اسباب د جما نه یعنی اسباب د نکاح ورسره نه پاله بالصوم ککته مضاف راونه باسه باءة خو جما ته وای نو بیا بدسي شي ومن لم یستطیع چې چا کې طاقت د جما نه نو پاله بالصوم دې روزه ونیسي چې چا کې د جما طاقت نه نو روزي څل نيسي روزي خود دې لپاره د شهوت مکمات شي ورپسې بل وای وان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا نبی کریم صلی الله علیه وسلم رد وکړه واپس کا عثمان ابن مظعون باندې تبتل ځان لواله یوازواله انفراد د خزونه لري کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته چې زه واده نه کوم او ټول شپه ورځ په عبادت کې مشغول یم نبی علیہ السلام ورته نه داسې بنه کې دې ته تبتل وای تبتل نه منع سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي ولو اذن له لاختصینا که سات ته د تبتل اجازت کړي وي لختصینا نو موږ بزانونه خسیان کړی وي نو اختصا خود ناروا ده د ماکول اللحم ساروی اختصا جایز ده او د انسان اختصا خو نه ده جایز لختصینا څه معنا ده جواب دا دی ولو اذن له لبالغنا فی التبتل منګه مبالغه کړي و په تبتل کې چې اختصا ته قریب شي وي الکه به پوه شي دا نه چې اختصاب هم کړي وي ځکه اختصاب د انسان خو نه ده جایزه یادار چې دا د دې خبره ده د نبی علیہ السلام نه لا تپوس نه کړي داغه تقریر وته نه ده ثابت او داغه چې کوم ده مطلب سکوت ورته نه ده ثابت ورپسې شه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تنکح المرأة لاربعین. دې کې د ښځې اوصاف بیانوي چې کوم وصف به پکې ته خوښې. په نکاح کېږي ښځه د څلورو خبرو د وجې نه، د مالها د مال د وجې نه، ولحسبها د حسب د وجې نه. حسب خانداني شرافت ته وایي، ښه صفتونه. ولجمالها د ښایست د وجې نه، ولدینها د دین د وجې نه چې دا دینداره ده. فاصفر بذات الدین، کامیاب شه په دینداره ښځه. تربت یدا کا لاس دې په خاورو ککړ شه، تربت یدا کا لاس دې په خاورو ککړ شه، سپیره شي. دا خیری دي، خو کله د مینې نه څوک چاته وایي لکه سپیره بچیه دا کار داسې وکړه. دا سپیره بچیه دا معنا نه ده چې ته ورته خیرې کې، د مینې محبت نه ورته دا وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي فاصبر بذات الدین، دیندارې ښځې باندې کامیاب شه چې دینداره ښځه په نکاح کې تربت یدا کا سپیره شي. وعن عبد الله بن عمرو رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الدنیا كلها متاع، دنیا ټوله لږه فایده ده. متاع څه ته وایي؟ لږه فایده. جمع امتع راځي او جمع الجمع اماتع راځي او اماتیع. كل ما ينتفع به من الحاجات، کم حاجتونه او مباحات چې دي د هغې نه چې ته فایده اخلي هغې ته متاع وایي. لکه طعام شو، د کور سامان شو، دې ټولو څیزونو ته چې کوم دی د سرو زرو د سپینو زرو نه بغیر چې هر څه دي هغې ټولو ته متاع وایي. متاع قلیل قرآن کې څومره راغلی ده. نو دنیا د لږې فایدې والا ځای دی. وخیر متاع الدنیا، او غوره د فایدې د دنیا المرأة الصالحة، نیکه بیبي ده. نیکه بیبي بیا نورو حدیثو کې ذکر شوی. طحاوي کې دې باره کې ډېر احادیث دي چې هغه ده چې هغه تا سره دین کې مدد کوي. ته ورته وګورې خوشحاله شي، چې ته کور کې غایب ستا د مال او ستا د عزت حفاظت کوي. درود شریف الله